أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما عزتمند او د دې علاقې سره تعلق لرونکو غیرتمند مسلمانانو او په محبوب علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې په جانان باندې مهمو خلکو نن موږ تاسو درته په دې عظیم الشانه اجتماع کې راجمع شوي الله یې زموږ ستاسو د راتګ قبول او منظور کړي او وقتی راته مولانا صاحب عرض وکړي یو ملګري دلته په بیان کې دا خبره وکړه چې د ختم نبوت د کار لپاره الله پاک انتخاب الله کوي چې الله پاک د دې محنت لپاره او زه په دې سره یو بله خبره وکړم زموږ ستاسو د تحصیل رزق سره تعلق لرونکي یو قاري صاحب دی یو مشر قاري صاحب او دا وی نه خبر ما څوک راپېژندلی دا او وی په یو مجلس کې موجود و دی په حوالې سره ما خبره وکړه او زما ذهن کې نه و چې موجود دي نو وی بلکل پاسه وي بلکل زه د خبرې تصدیق کوم هغه ډېر په کلکه باندې مې وي وي د ختم نبوت د دې کار لپاره انتخاب د محبوب علیه الصلاة والسلام د قبر مبارک نه نبي علیه السلام په خپله کوي او هغوی چې ما ته باقاعده د الله پاک ښودلي دي چې دا د نبي علیه الصلاة والسلام د روزي مبارک نه د دې تشریح دي نو چې ما دا خبره وکړه هغوی په مجلس کې موجود دي بلکل زه د دې ګواهي کوم دا خوب ما لیدلی دي زما عزتمندو د ختم نبوت دا کار چې دی دا خبره اصل ذهن کې کېدی که چا ته الله پاک وښودل په خوب کې نو دا خلاقونه خو د نبیانو عقیده ده دا بیان درنه ستاسو عقیده ده او د محبوب دفاع د ختم نبوت خدمت دا زموږ ستاسو ذمهواري ده دا د نبي علیه السلام پیروکاري ده صحابه د نبي علیه السلام پیروکار صحابه د نبي کریم صلی الله تعالی علیه وسلم پیروکار یاد ساتئ د محبوب علیه الصلاة والسلام د ختم نبوت سپایان د نبي علیه السلام د دې وخت پیروکاران دي او چې د کم تحریک چا د ختم نبوت تحریک دی د دې ابتدا دا صحابه کړی او احتجاج سیدنا عیسی علیه السلام چې کله اسمانونه ځمکې ته تشریف راوړي احتجاج الله پاک د دې تحریک دا د عیسی علیه السلام په لور سره کوي حضرت عیسی علیه السلام په لور سره کوي زما عزتمندو مبارک خلک زه ډېر په مختصر الفاظو کې د دې کار اهمیت ستاسو وړاندې کوم یو خو زما عزتمندو د دې چې کوم جماعت دی ستاسو دلته کې کوم ملګري محنت کوي تاسو د هغوی داسې باندې جوړ شئ خپل ځان ته پرې محنت کوي څه وکړئ وایي هغه ملګري منډه تللو وخت تاسو ته پیغام راوړي تاسو د دې وخت د پیغامونه خبرې ستاسو په دې منډو تللو باندې بیا هغه فیصلې چې هغه غلطې فیصلې شوي او که زه د دنیا په اعتبار سره ووایم نو تا
کورټ فیصله وکړه. اوس دا خبره لږ ذهن کې کېږي چې کوم آیین جوړ شوی و په چورت لرګي مسلې دا ملګري را مخکې شي نو دا مسلې خلک به راشي بس سپریم کورټ چې کله فیصله وکړه دا خبره لږ ذهن کې کېږي علماء کرامو د یو خبرې ته خیال دي د یو لفظ ته یو خبرې ته د علماو خیال دي. سپریم کورټ فیصله وکړه او فیصله یې دا وکړه د قادیانانو په حق کې دا رسولي خلک په حق کې شو دا خبره لږ را مخکې شي خیر دا ملګري به راشي نو لږ را مخکې شي جی فیصله سپریم کورټ جج هغه دا فیصله وکړه او د دې یو مثال تاسو په اسانه باندې الله دې زموږ تاسو ټول حفاظت وکړي. بیا وایي چې الله دې زموږ تاسو ټول حفاظت وکړي. پرون د ثوابۍ یو معامله وشوه. څه کسان ګاډۍ ودرول او د ګاډۍ والا بیا رسنۍ خبره دا وایي چې موږ د هسپتال والي یو دا کس نشه یو موږ سره هسپتال کې داخلو دی نه راجو زه ګاډۍ کې تلم هغه ګاډۍ زه سایډ ته خلکو هم رامنډې کړي وایي هغه کس چې د رمضان خلاص یو لکه داسې خاکه مخې ته راغله چې ته دا کس اغوا کوي او یقینا چې هغه یې کپړې مو شلولې او ډېر په زوره باندې ګاډي مسته یې کو یو کس یو طرف نه بل طرف نه ګاډي راوړو دغې ما پولیس ورته وکړه دا ګاډي ودرولو ما سره خیرات خو نه دی نو هغه کس وایي چې دې ما اغوا کوي هغې وایي نه موږ د هسپتال لري مې وایي تاسو سره شته د هسپتال باندې کوم ځای بیکار اکثر مې تر دې سره په بازار کې اوس یو کس مثلا خپل سفر تر واستعه وسلطه د اثر خبره ورکړي نبی او تاسو ګورو مې ته دې مګر چې تاسو په کارو ځان سره وي ویجه موږ د هسپتال وایي بل پولیس راغلي نو هغه اوس په نو تاسو ته خلک چیرته وو تاریخ ما یې ورشي نه تاسو ما یې هسپتال وایي نو اوس ته تاسو ته بیا به تاسو ټول مې خبره نه خو د دې مریض دی کار و دې ځینو کې وګړي راغلي بیا به راوړي خو ما یې کړنه خلک بیا وسه دا خپل خبرې لپاره ما یو تمهید یو تاسو له صدري پیدا یو کس را روان دا تاسو د علماء یو باریکی نقطې درته وجل وانه چې علماء یو سره خبرې تمخیل دا څه دا څه چې بس علماء د تاسو راځي په طریقه باندې نو په تاسو راځي باندې او تاسو په دې سره ما وجل نه کی بیا په غلط فیصله کیږي او کومه فیصله وکړي اوس یې کوي دې صدري ته یو کس روان دی په دې لار کې چارونی یو دوه درې سپېړې ماته ورکړي او شو په دې نامو جرم دی وکړي وایي تاسو د ما سره خبره کوئ نو جرم دی خاطر اوس یو ډېر مثال یو کس دې ته روان دی په دې لار باندې سکسان الله دې یا مثال دی او کسان یو کس راوړو او په دا ډول باندې ګاډي ته وخیلو او ورته سوي نه سپېړه باندې ورکی جیب ته نه ورکی پیسې ته نه راځي او راوړي خپل مجري ته دنه کې یو دوه سپېړې ورته تر خالي کې ویزا وسته انو جرم دی او کنه جرم دی کنه په عملانه کې چې راوي نو یو دوه سپېړې
قاضي سے چې فیصله کړه داسې کړه قاضي سے وی چې کپلا دې راوړو ورته یو بل جرم دی خو کوجري نه راځو یو بل جرم فیصله دا نو دا کوم خبرې دي کنه انا خبره کوم نه وکړه دا خبره کوم نه اوس د تزدي محفل تراز الله دې والله یو کس د قران مثال نه وایي یو قاعده ده نورانی قاعده ده او د قاعدې معنا دلته کې بداله کې داغي عزت وکړه نو دا ګستاخی ده او کنه دا کنه ده او دا لري یو کس چې پچاړه ورای کې دنه د قاعدې معنا راوغسته نعوذ بالله من ذلك او داغي عزت وکړه نو ګستاخی ده او کنه دا کنه ده موږ ورته هغه ګستاخی ده قاضي سے وہی چې بداله کې چا ګستاخی وکړه او چا دیوالای کې نه وکړه هغه نه درې مثال یو کس بداله کې د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخی وکړه نو دا ګستاخی ده خو که چا دیوالای کې نه کور کې نه اجره کې نه د قرآن دې عزت وکړه دا ګستاخی دا قاضي سے د فیصلې اخر علماء دلیل وجه راوستلو چې قاضیانان کم جرم کوي نو قرآن بې عزتي کوي کا په کور کې دننه کې هم بې عزتي ده په بابا کې نو د پاکستان په آیین کې لیکل شوي دي چې د پاکستان په ځمکه باندې قاضیانې به د خپل پیغام د میرزا قادیانی چې غلیظترین کس او دا قادیانان ورته پیغمبر وو دا هغه کس چې هغه یو غلیظ و دا هغه کس پرچار به پاکستان په ځمکه باندې نه کوي نو جج فیصله وکړه که په لاره باندې پرچار کوي نو جرم دی که چا دیوالۍ کې دننه کوي نو جرم نه دی موږ ورته په لاره جرم دی او چا دیوالۍ کې دننه کوي نو جرم دی ځکه چې د پیغمبر علیه السلام آخري پیغمبر دی پیغمبر علیه السلام آخري پیغمبر دی د محبوب علیه السلام نه پس پیغمبر دوله نشته که په لاره باندې قادیاني د پیغمبر علیه السلام ګستاخي کوي ګستاخ دی که په چا دیوالۍ کې دننه کوي نو ګستاخ دی دا یو نقطه چې دا د جج سے ذهن نکام او فیصله والحمدلله ستاسو په شان خلک موجود دي تاسو صحابه چور ته نه وایته انته مچاري او ناري ولې وکړه مخامخه هغه سره سره راځي چې وای دا زړه هغه نظر ساري کړی و ته ولا نو پوهې چې په نشي بلې ونی په پسراوي یو کو بنور سره ونی دي کنه دي په پیغمبر باندې په ونی دي کنه سره ته له پوت چې دې چوکونو ته راوړو زه کار کوم نو بیا خبر په سلام باندې نظر ساري ته هغه نظر ساري سو درې باندې هغه خبر وکړه او الحمدلله یو علماء خلاص باندې الله پاک پچورت درې چې کمره را کړو هغه بری الله پاک دوباره راکو او الحمدلله یو وی فیصله دا زه سیاسي اعلان ته وجه کوم دا زمای بندو دا زموږ حق دا دې کس چې نه ازم حق هغه زموږ راستو او ټول مسلمانان دا بالکل دې زخمیان کړی د ټول علماء سړي درمن کړو هر مسلمان سړي درمن کړو الحمدلله هغه فیصله سپریم کورټ واپس واخیسته او علماء له عکس الخروج ستاسو د وجې چې تاسو دې چوکونو ته ووتئ د دې چوکونو ته د وتلو دا صحابه ستو دلته کې مسجد اعلان شوی
چې اعلان شوی او کوم کسانو تسکارو څه زمینداري وه او هغوی په دغه اعلان باندې نه ووتي نو هغوی به اوس خفه وي چې کاش زه هم تللی وم مولانا صاحب نو خو هغه نومونه هېر دي خو فرشتو نه هېر دي فرشتو نه هېر شوي دي فرشتو ته یاد دي لیکلي شوي دي او اوس چې سپریم کورټ په فلور باندې کومه فیصله وشوه او هغه میدان علماو وکتل او د نبي علیه السلام د عزت فیصله الله پاک د علماو جولۍ ته واپس راوستله نو دا د هغه خلکو د برکته ده چې هغه ځوانان چې هغوی اوس به په ټیم نه وي د هغوی تلاوت به ټیک نه وي د هغوی په منځونو کې به غلطېږي خو هغوی دې چوک ته وتي وو سراسې مخکې د هغې د برکت الله پاک فیصله وکړه نو زما عزتمندو دا موقع ضایع کوئ مه دا موقع ضایع کوئ مه که د قیامت پر ورځ باندې دغه فیصله چې کوم د صحابۍ په چوک کې خلک راجمع شوي او د هغې نه بخښنې فیصله وشوه نو زما عزتمندو دا سودا دا ګورې ډېره ارزانه سودا ډېره ارزانه سودا او یقینا دا بعضې خبرې ګورې دا کمې مه ګڼئ زما عزتمندو او خصوصا چې د ختم نبوت دپاره درته اواز وشي نو یاد ساتئ الله ستاسو کارونه نه خرابوي نیغ ورځئ چې درته څه اواز درکړي چې وروڼو د ختم نبوت اجتماع ده کارونه پرېږدئ پته نه لګي او یاد ساتئ د دې نومونه د پیغمبر علیه السلام په روزه باندې پېښ کېږي دا درته زه یقینا کوم زه دلته راغلی یم زما نوم انشاءالله تعالی د پیغمبر صاحب په روزه کې پېښ شوی او دا فخر کوم زه الحمدلله د عقیدې د حسن حسیني یم او د وینې د حسن حسیني یم زما وینه د حسین رضی الله تعالی عنه زه د حضرت حسین رضی الله عنه اولاد یم او زما عقیده حسیني ده او زما د نیکه په قبر باندې په روزې مبارکې به زما نیکه مبارک ته به انشاءالله تعالی زما نوم پېښ شوي چې هغه د سید په منبر ناست او د صدري په کلي کې د صدري د خلکو نه مطالبه کوي نو زما عزتمنو زما ستاسو نه مطالبه انشاءالله زما نیت دی الله دې ما بوځي د خپل نیکه د روزې د حاضرۍ نیت مې کړی او د دې بیان نه وروستو الله دې ما بوځي اوس هم په دې ټکر باندې چې دلته بیان ختم شي نو زه به د سرټیفیکټ څخه انتظام فکر وکړم چې الله وکړي او الله ما د خپل نیکه روزې ته بوځي نو زما عزتمندو زه درته درخواست کوم چې د 7 سپتمبر دا یو سیاسي جلسه نه ده دا د پیغمبر د ناموس د عزت د ګټلو د پاکستان په ځمکه باندې چې په 74 کې کوم خلکو قربانۍ ورکړي دي او هغه نوجوانانو هغه د کالج سټوډنټانو چې سرونه یې مات کړي د رڼا چې مخکې به یې ورته رڼا وي او چې لندن یې اوسېدونکي دا هغه سټیشن چې دې قادیانانو دوی د مخکې نه دا یو ډېر عجیبه قوم دی چې کله 1963 د آخرۍ میاشتې په دې کې باقاعده دغه سټوډنټان د عاشقان د نبي علیه السلام مطمئن خلک دا د چرمنګ سټیشن ته ورسېدل دلته ټوکې قادیانان ډېر دي نو سټوډنټان هغو نه چا پروا نه لري او اوس په اقدارو کې کار دومره نه کېږي خو ما د چا نه اورېدلي وو د کالج والا به چې افغان وکړو روډ به یې بلاک کړو نو تر صدر پورې به خبره ورسېده چې د کالج سټوډنټانو هغوی چې دی روډ بلاک کړی نو اوس پته نشته چې څه وجه ده موږ خو دومره ونه لیدل موږ د دې میدان نه خو دې به دا کار کولو نو دې سټوډنټانو خپل ترتیب چې رامګر په سټیشن باندې کړو چغې نارې ووایي چې ختم نبوت زنده‌باد او قادیاني مورده دا دا چغې وایي د دې غوسه شوه وي ښه میردا قادیاني دا اعتباره کړي قادیانان راوچت شول د زموږ پیغمبر د سټوډنټانو کنځلې وکړې دا سټوډنټان ورځې بس واپس راتلل دي پېښور ته سیل راغلي او
چنانګر په سټیشن باندې قادیانانو د مخکې نه تیاري کړې وه، چا سره قبرونه وو، چا سره قبرونه وو، چا سره لوړې وي، چا سره تارونه وو د بجلۍ، څه بس مختلفې اوزار هغې راغوستي دي. خو د مخکې نه یې وکړو چې د ګولۍ اوزار پیونه کوي او ویې وښایي ویې ټکوئ او دا شکان سټوډنټان د کالج چې کله سټیشن ته راورسېدل نو هسې دا تر اوسه پورې د چنارنګر په سټیشن باندې ریل 10 منټه ودرېږي. څومره ټایم ودرېږي؟ 10 منټه. که چا نه سبا دي نو پاتې شي ریل به ځي، ریل بیا نه ودرېږي، هغه ځي. په دغه ورځ باندې نیمه ګنټه ودرېدل. دا دومره د سازش نه ډکه خبره د مخکې نه ویل شوي چې ریل نیمه ګنټه ودروئ او ډبۍ به ورته ښودلې وه. هغه سټوډنټان به چغې کړئ ختم نبوت زنده‌باد، دې د مخکې نه قادیانان تیار وو، هغه سټوډنټان باندې ولرل او هغه سټوډنټان چا یې سر مات کړو، چا یې لاس مات کړو، چا یې خپه ماته کړه او چا یې په خېټه کې چړې ومنډلې او دې نوجوانانو د نبي علیه السلام د نوم ناره هغه وخت کې درلوده. مولانا طاهر محمود صاحب رحمت الله علیه دوی ته پته ولګېده، اعلان یې وکړو چې سټوډنټانو ستاسو د مینې تپوس تاسو کومه او په ټول پاکستان کې یو تحقیق د ختم نبوت شروع شو. سټوډنټانو هلته ډبه کې ور واچو او ملتان ته یې وویل عجیبه هلکان چې کله اسپتال ته یې وړل نو عجیبه خلک وو، دا الفاظ یې وي چې موږ اسپتال ته نه ځو، سر مات دی او څه چڼۍ یې راته وکړې ده، لاس مات دی، ځان سره کرک نیولی دی، خپل یو کس ماته ده، په ډنډه ډولۍ روان کړی دی. هلکانو تاسو زخمیان دي، تاسو اسپتال ته بوځو، نه دې موږ اسپتال ته نه ځو، موږ خپل کالج ته بوځئ، موږ خپل کالج ته ځو. هلکانو تاسو مرئ، موږ دې مړه شو، موږ خپل کالج ته بوځئ. کالج ته رسېدو کوو چې هلته کې په سرکاو خلک د هغوی په انتظار کې وو، دې کالج ته راغلل او چغه یې یوه په خوله باندې وه چې ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت. دا نارې په ژبه باندې وه. وی موږ خپل کالج ته د دې وجې رالو چې موږ خپل وروڼو ته ځان وښیو چې موږ که سر مات کړی دی، که موږ لاس مات کړی دی، که موږ خپه مات کړی دی، په پیغمبر علیه السلام مو خیرات کړی دی. زما عزتمندو دا خبره مې ستاسو باندې ته کېښوده، د دې د وجې بس مختصرا خبره چې دومره لوی تحریک د دې نوجوانانو د وجې او الله پاک د چورندر آیین جوړ کړو. اوس 50 سال د چورندر نوایي تر 24 پورې 50 سال پوره شو. نو د مینارې پاکستان کې ګولډن جوبلي سیمینار ختم نبوت کانفرنس ایښودل شوی دی. ټول خلک به ځي. نو زما عزتمندو تاسو د پیغمبر علیه السلام عاشقان یې، د دلته نه نیت وکړئ چې یو کس هم نه پاتې کېږي، بلکې دلته نه ښه کافي خلک په یې شرکت کوي انشاءالله تعالی. صحیح ده که نه؟ الله دې عمل کو توفیق راکړي او انشاءالله تعالی د دې ځای